نو بس دا څنګه چې تاسو ما مخکې ویلو یو میاشت مخکې او نیو میاشت مخکې چې انشاءالله دا سیټ احد خان چې او لیاقت خان چې کوم ځای کې دغه خلکو سره تعلقات دی هغه خپل یو ووټ بینک دی او هغه چې چا سره مرسته کوي هغه به کامیابیږي او بل طرف ته فرعونیت نو دا د هماغه فرعونیت نن دا دغه وشو تاسو ته ښکاره شوه چې فرعونیت بیله او عجزۍ وګټله مخلصۍ وګټله خلوص کامیابي واغسته او فرعونیت نن خاتمه وشو نو مونږ خو ورته دعوت ورکو چې را دي شي مونږ سره شامل شي او دا خپل مخکې ما ویلو چې سیاست دا طرز او طریقه کار دی بدل کی نو خو دا کم طریقه کار باندې چې مونږ سیاست کوو لیاقت خان سیاست کوي که په دغه طریقه باندې راتلی شي نو موسټ ویلکم او ادروایز بیا خو مونږ خو همدا لار ده چې په کومه لار روان یو ځکه چې خلک مو خوښوي خلک عزت راکوي دا نن تاسو ولیده چې هغې نن مظاهره عملي طور وشوه چې سیټ چې دی نو هغوی بیلو او موږ وګټلو نو که د موږ سره د موږ په لاره او ډګر باندې راځي خو ډېره ښه ده او ادروایز هغې خپل لار موږ خپل لار اختیار ولي سره د ټولو پارټو سپورټو د پیپلز پارټۍ د جمعیت او د موږ د ګروپ نو هغه ته پکار دی چې د ټولو خپل محسنانو قدر کوي خیال ساتي عزت ساتي او چې کوم ورکران هغه سره اټیچ شي د هغوی چې مخکې څه خدمت راځي نو چې هغوی کې ورته ولاړ یو هغه ورته سر ته رسوي ځکه چې دا ډېر غټ عزت مقام هغه ته میلاو شو هغه خپل هم ماشاءالله ښه ووټ بینک دی او ښه مهذب سړی دی ښه پوهه سړی دی خو هغه باندې اوس نور هم ذمهداري زیاته شوه ځکه چې مختلف پارټو ورسره سپورټ وکړو خاص کر د احد خټک چې کوم ګروپ ورسره سپورټ کړی پکار دی چې ډېر درانه او عزتمن خلک دی پکار دی چې د هغه عزت ساتي او قدر یې کوي خان خو د پارټۍ محتاج نه دی د هغه سیاست چې کوم دی هغه یو شخصیت دی نو هغه ته یو پارټۍ ضرورت نشته پارټي بلکې د هغه محتاجه ده خو مونږ به په 2023 کې خو یا ډېر ټایم دی هغې نه مخکې بلدیات الیکشن را روان دی نو په هغې کې مونږ انشاءالله خپل مکمل پینل جوړو په پوره نوښار ضلع کې اور هغه به انشاءالله تاسو به وینئ چې هغه پوره نوښار ضلع مونږ سویپ کوو انشاءالله او احد به تحصیل ناظم زه به انشاءالله د ویلیج کونسل الیکشن کوم د خپل کلي ځکه چې ما د خپل کلي سره ډېره مینه او ډېره همدردي ده او زه غواړم چې زه د خپل کلي خدمت وکړم مخکې هم زه یونین کونسل ټایم و هغه زمانه کې یونین کونسل ناظم به مشرف دور کې د یونین کونسل ناظم پاتې شوی یم 2 ځله یو ځل ما بلا مقابله الیکټ شوم او یو ځل ما مقابله کړې او ګټلې مې وه نو 15 کاله ان ټوټل زه ناظم پاتې شوی یم ما ښه د خلوص نه محنت نه خپل کلي ته عزت ورکړی دی او خدمت مې کړی دی اور اخري 2009 پورې زه ناظم هم د 10-11 سال وشو چې بیا ما ته موقع میلاو نه شو انشاءالله اوس په 2021 کې بلدیات کیږي او زه به دې کې ویلیج کونسل الیکشن کوم او امید لرم چې بلا مقابله به ګټم انشاءالله